بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سورة الرحمن مدنی سورت دی. دی سورت تا سورة رحمان وی زکا چی اللہ پاک پصفتنو کی صفت الرحمن دا سورت اولنی کلمہ دا. دا سورت مدنی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نوڑان دی نازل شوی دی. اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا پنزپن روستم دی دا نازل دو پلحاظ سرا دا سورت ونوی دی. پدی سورت کی 3 رکوعات او یا آیاتون دی. دی صورت پا مکی کیدو او مدنی کیدو کی دا علماء اگر کی اختلاف شتا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا صورت مکی دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا صورت مدنی دی. اختلاف پا کی دا علماء شتا. دی صورت دمخ کی صورت سر ربط و مناسبت دا دی چی دمخ کی صورت پا آخرہ کی نبی علیہ السلام معجزہ صداقت دا قرآن کریم او دا غیر سلام معجزہ شق القمر بیان شو. اس پا دی صورت کی نبی علیہ السلام معجزہ او دا رسالت دلیل صداقت دا قرآن کریم ذکر کی. یا دا ملک صورت پا آخرہ کی دا مجرمان و حلاکت بیان شو. اس دا دی صورت پا شورو کی دا مجرمان و حلاکت ذکر کی گی. دا صورت پا اولنے رکو کی دا اللہ پاک شفقت کمال ذکر کی گی. چھ اللہ پاک دمرا رحیم ذات دی. قرآن کریم خلق و تخودل دی. انسان پیدا کردی دی. بید خبر و طاقت ورکڑی دی. نورس پگمیز توری اونی دا ٹول اسمان زمکا تلا دا ٹول اللہ پاک پا زمکا باندے پیدا کردی. دا اللہ پاک مہربانے دی. پدی زمکا بیامی وجات دی. دانی دی. غلی دی. گلون دی. دا ٹول نتاسد اللہ پاک کم کم نعمت باندے ناشکری کوئی. دیزے کے بدا لفظ بار بار رازی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ربکما انسان او جن دوارو تا خطاب دی. چھ انسانان او پیریان تاسو دا خودے کم نعمت باندے بنا شکری کوئی. دا خودم رڈی دا کم کم ناشکری بکوئی. نو پدیدے کی مسلمان طریقہ بداوی چی دی اوی لا بشیئم من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. من پہس نعمت ستا باند اے رب زمانگا تغذیب نکو ستا دا پارا طول صفت ندی. نبی علیہ السلام فرمائی چی کلی مسلمان بندہ دا الفاظ ہوئی نو دابا دا دین بعد الفاظ داوئی لا بشیئن من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. من پا اس نعمت ستا باندی تکذیب نکو زمانگا رب من ستا دا پارا صفتون بیانو ستا دا پارا صفت دی. اور بیاد انسان پیدائش ذکر کی گی. اللہ پاک دا یووال دلائل ذکر کی گی. نو فرمائی الرحمن رحمان ذات دی. علم القرآن دا خودل دی قرآن کریم چاہتا چا اللہ پاک ارادو کی خلق الانسان پیدا کردی انسان علم البیان بید و تخودل دی دا خبر و طاقت گویائی و تخودل دا الشمس والقمر بحسبان و روز پگمی پیو حسابان دی روان دی والنجم و شجر جدان او ستوری او انی اللہ پاک تسجد کی والسماء رفعها ووضع المیزان. اللہ پاک اسمان چت کردی دی وخو دی تلا اللہ تطغو فی المیزان دا چتا سرکشم کوئی
فی المیزان پا قائم ولو دتلکی چی انصاب نکار اخلی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان او تاس قائم کی وزن پی انصاب باندے و کمیم کی پخپل تلکی والارض وضعها للانام زمك الله پاکی خوتی داد مخلوقات دپارا فیها پاکیت والنخل ذات الاکمام چی پدے کی میوی دی والنخل کجر دی ذات الاکمام چی خاوندان دا غلافن دی والحب دانی دی دا غصب بس والا والریحان خوشبو والا گلان دی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس بکم وکم نعمتنو درب ستاس و بتاس انسانانو پیریانو تکذیب کوئی نو مسلمان جواب باور کی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد من پایس نعمت ستا باندې رب تکذیب نکو من ستا د پار صفاتونه بیانو خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کړ الله پاک انسان د او چیکړن کې دلی خاطینا پشان د ټیکری خو خلق الجن من مارج من نار پیدا کړ الله پاک جن من مارج د شعله من نار د اور نطبی علی ربکما تکذبان پس پکم نعمت ورب درب ساز بتا سو تکذیب کوي نو من به جواب کو چې من په اس نعمت ستا باندې رب تکذیب نکو من ستا د پاره ټول صفاتونه بیانو رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرق او د مغرب دی فبی علی ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان جاری کړي دو بحرنا چې په خپل منځ کې دواړه یو ځای کېږي بینهما برزخ لا یبغیان چې دا دواړه منځ کې یو پرده را چې یو بل نه چې په یو بل باندې نه وړاندې کېږي فبأي آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزي د دې دواړو دریابونو نه ملغلرې او مرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان وله الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام او دا الله په قدرت باندې کشته دي چې دا اوچت ولاړ دي په دریابونو کې پشان د غرونو فبأي آلاء ربکما تکذبان كل من عليها فان امکه کو کې د الله د قدرت دلایل بیان شو په دې رکو کې د الله پاک د یووالي دلایل ذکر کیږي په دې رکو کې د مخلوق فنا کېدل او د الله پاک باقی پاتې کېدل ذکر کیږي د مخلوقات محتاجی ذکر کیږي انسانانو او پیریانو ته الله پاک تنبیه ورکوي که تاسو دومره طاقت وشي چې تاسو اسمانونو غاړو ته لاړ شي او ځان بچ کې ګور د الله نه تختیدې نشي او بیا الله پاک انسانانو او پیریانو باندې د قیامت عذاب ذکر کوي د قیامت پر ورځ د اسمان حال ذکر کوي چې دا په شان د سری سرمنې سور وي سور او د قیامت سختی ذکر کوي د مجرمانو پہچان ذکر کوي چې مجرمان په قیامت کې پیژندي شي او دې ته به ویل شي چې دا قیامت چې تاسو انکار کولو نو فرمایي كل من عليها فان طول وسجدي فديزمك باندې دا ټول فنا کېدونکي دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او باقي پاتې کېدونکي ذات درفتا چې خاوند جلال او د اکرام دي ته د جلال د صفات جلال یو الاکرام او د صفات جمال یو دي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله تفوز بك الله پاک من في السماوات والارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي کل یوم و فی شان هر ورځ د الله پاک په یو حال باندې دا فبأي آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لكم ایها الثقلان زرد چې من به متوجي شو تاسو دواړو قسم مخلوق انسانانو پیریانو فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس جماعت د پیریانو انسانانو استطاعتم بجرستاسو طاقت شو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا چې تاسو بار شي د غاړو د اسمانو د ځمکې نو بس اوسې لا تنفذون تاسو نشي وته الا بسلطان مگر په قوت سره فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لګلی بشي پتا سو باندې شعله د جهنم دور او لګي د جهنم فلا تنتصران تاسو مقابله نشي کولی فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء هرکله شو اسمان فكانت وردة كالدهان دا بشي تکسر پشان د سری سرمنی
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فدغرت باندې پر تپوس نشي کولی د ګناهونو عن ذنبه د ګناهونو د انسان او د جن. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما في جندل بشي مجرمان قالا مخبلو فيوخذ بالنواسي والأقدام دي بني ولشي بالنواسي پتندو سرادة تندي ويختونا والأقدام دا قدمنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وبرج دا جهنم دي چدلو بگندي للمجرمان يطوفون بينها وبين حميم آن گرجی بچاپی ردی بینا پما بین دری اور کی و بین حمیم آن پما بین دگرمو بو کی فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. پمخ کی رکوع کے دا مجرمان انجام اس پدی رکوع کے دا متقیان انجام ذکر کی. پدی رکوع کی اللہ جل شانہ دا متقیان دا پار انعامات ذکر کی، دا متقیانو ٹھکانہ ذکر کی، د متقیانو صفات ذکر کی، په متقیانو باندې په جنت کې نعمتونه ذکر کی. نو فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتان او د پاره دا چا چې یریدو مقام ربی د ادریدلو د خپل رب وړاندې جنتان د پاره د باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان چې دا به د ډیرو شاخونو والوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان پدې کې بد چینی جاری وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان پدې دوانو باغونو کې و میوې قسمه قسم. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق دي بتکیا لګول کې په بسترو چې دا غیس طرف دغه ټولې قموي وجنى الجنتين دان او میوې د دې دوانو باغونو په دوی سره نږدې وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف پدې کې بداسي خوري وي چې کته کول کې کته ساتون کې د نظر بوي. لم يتمتن انس قبلا ولا جان چې نبی مسکړي دي ردین وړاندې انسانانو نه پیریانو. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان دا وتمر خيسي پشان د یاقوت په صفای کې والمرجان او د مرجان پس پینوالي کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء والاحسان الا الاحسان احسان نشته بددنه کې مگر نیکی دا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون ما جنتان د دې دو باغونو د متقین د اعلی مرتبه وان لاندې دیمه درجه د متقین د غید پاره په باغونه وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان چتواړه بتکشنوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فدې کې بد چینی وي چې هغه جوش وهونکي وي. د مسکو د کافور چینی بوي چې هغه جوش وهونکي وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فدې کې بد چینی فدې دواړو باغونو کې با فاكهة میوې وي ونخل وکجري ورمان او انګور. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات نسان فدې کې باغونه وي خيرات بهتر حسان خیر فيهن فدې باغونو کې به دې لپاره خیرات بهترین حسان خیسته به بیان د جنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام دې کې به داسې حورې وي مقصورات چې غیب محفوظ وي في الخيام په خیمو کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلا ولا جان چې نه به مسکړي دي حور لرا انسانان دین وړاندې نه پیریان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف دی وتکال گن کی په بالښتونو باندې خضرن چشنه بالښتونو بوي وا بقریل حسان او فرشونه به خيستا خيستا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام برکتنا دینم درفشتا چې خاوند جلال او د اکرام نه خاوند لوی شان او د عزت او د سخا دی.